کامران پشخیشکو کې د جماعت اسلامی سابقه سیکرټری اطلاعات نصر الله شاهین د جماعت اسلامی نه د خاندان د مستعفی شوی دی او په پی ټی آی کې شامل شوی دی. ورسره د نوخار په سیاست کې به خبره کو تحصیل کې دلته د مشیت الرحمن رونه هغه شامل شوي دي. څو ورځې مخکې د مشیت الرحمن باقاعده وزیر دفاع پرویز خټک سره ملاقاتونه شوي دي، هغه هم خبرونه راغلي. نو دا به په کوم انداز کې شیر کوئ خپل ویډیو؟ شیف بھائی ستاسو څه ګورئ نصر الله شاهین جماعت اسلامي ډېر اهم وکټ و چې سیکرټري اطلاعات مونږ یې لا سره و چې ډېر اهم کلاړي و د هغې چې هغه وکټ دی تحریک انصاف وایسته او نصر الله شاهین څه وخت نه مونږ اورېدو هغې بالکل جماعت اسلامي نه سایډ تر شوی و او د بیک ډور داسې تحریک انصاف سره رابطې شروع وې. اوس عملي تور باندې هغه شمولیت اعلان وکړو، د اسحاق خټک چې دی هغه حمایت اعلان وکړو. نو دغه شانې څنګه مشیت الرحمن دی پاکستان مسلم لیگ نون کې جنرل سیکرټري پاتې شوی دی، نن سبا هغې څه وخت وشو هغې خپل پارټۍ د مسلم لیگ نون نه ناراضه دی او هغوی هېڅ قسم سرګرمیانو کې د پارټۍ سرګرمیانو کې حصه نه اخلي. او دغه شان چې دی مشیت الرحمن چې دی تعلق مالکي شریف سره دی، دی والي صاحب چې حاجي تسلیم خان پرویز خان مرګ د پرویز خان ډېر قریبي صلاحکار و. اکثر چې وکله الیکشن رالو نو هغه پرویز خان د رایشګاه ته رالو آرمر کور کې چې کوم دی رایشګاه ده، نو چې دی ډېرې کې څنګه داخل شو نو هغه ورته آی ټایم وایي چې بس چې ته دلته قدم کېږدې نو تا سره زه ملګری یم. حاجي تسلیم خان یو میلمه دوست و چې څوک یې په ډېرې رالو به یې چاته انکار نه کولو. دغه شان دی چې دی هغه کم زامن دي خلیل الرحمن او سره دوه نورونه هغې پرویز خټک ته خپل شمولیت اعلان یې وکړو. اسحاق خټک چې هغه فرزند دی هغه مکمل حمایت اعلان یې وکړو. او دا تفیق داسې صورتحال شو چې لکه څنګه پرویز خان شو، لیاقت خان شو. لیاقت خټک چې دی هغه خپل جنډه جدا کړه او پرویز خان خپل جنډه جدا کړې ده. دې نه دا ثابت و چې مشیت الرحمن چې دی هغه په کور کې یو جنډه ونیوله او دا نور نرسینې هغې پی ټی آی سره بله جنډه ونیوله. نو دې کې څنګه چې پرویز خان کور کې د سیاست روان دی، دوه جنډې چلیږي، داسې دی کور کې سیاست چې دی سیاسي لارې جدا دي. خو دې کې دا دی چې مشیت الرحمن چې دی خپله هغه منشا پکې شامله ده، هغه رای پکې شامله ده، چونکې څه وجوهات هغې مخامخ خپله نه دی راغلی، خو هغه خپل شمولیت نه دی کړی، خو هغې خپل یو قد دغه ګڼي چې ما یو قد وکتامه دی او هغې کې به چې دی چې یو داسې سیاسي پارټي کې زه شمولیت وکړم چې آینده دپاره ما ته هغې ټکټ یقینداني م راکولی شي. نو هغه دا سړی ته خپل ډول راویستو او ډېر اهم وکټ یې دی وایستی تحریک انصاف. د رشکۍ خبر